رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان او غمجن ناست. حضور پاک مبارک ته جبرئیل علیه السلام راغی. وی دا یو فرشته په لومبي ځل د اسمان نه راکوزه شوه، مخکې نه ده راغلې، او د الله نه اجازت وغوښتې، الله ما له اجازت راکړه ځم په نبي علیه السلام سلام اچو. نو الله ولې اجازت ورکړو دا فرشته په لومبي ځل راغلی، په تا سلام اچوي. نو چې هغې فرشتې په حضور پاک سلام واچو، نو فرشته ورته څه کوي؟ وی الله پاک ما ته ووایي چې ته دې پیغمبر ته ووایه چې څوک یو ځل په تا درود شریف ووایي، 10 ګناهونه به خدای معاف کړي، 10 نیکۍ به وله خدای ولیکي، 10 به وله خدای درجې اوچتې کړي. وی الله فرمایي چې ته له ده نه تپوس وکړه چې ارضي ته اوس خوشحاله. نو حضور پاک وفرمایل او اوس خوشحاله شو. یو ځل چې تا اللهم صل علی محمدن ټکې ووایي، یو ځل بس 10 نیکۍ 10 رحمتونه خو درته راغلل او 10 ګناهونه دې ورجېدل. 10 نیکۍ 10 رحمته 10 ګناهونه دې رجېدل کېږي، 10 مرتبې دې بلندېږي. د درود شریف ډېر لوی برکات کیسه چې دا کتاب مې په درود شریف ولې ولیکه. و یو ځل په لاره باندې روان وم، یو ځنګل کې یو شاړه ځمکه وه او ډېر زیات تږی شوم. وی مخامخ مې وکتل یو کوی دی، وی هغه کوی له ورغلم، وی کوی کې برقه نشته. یا خدایه زه څوک یم، د تندې مرم، ګرمي ده، اوبه شته په کوی کې، لاندې برقه نشته. وی یو جینۍ وه ګډې چیلۍ سرولې، ماشومه جینۍ وه. وی ما له راغله ما ته وی کاکاجي ولې مې چې بچې تږی یم. وی چې دې کوی کې اوبه شته که نه؟ ما ورته وخندل چې بچې اوبه خو ما ته هم ښکاري، اوبه په سر وباسم. وی ما ته وی دله راوباسم. ما وی او ما لکې سوچ وکړه چې د دې سره به یا برقۍ ګډې چیلۍ سرۍ خامخا به څه لوښې وسرۍ، نو ما له به اوبه راوباسي. وی هغه ماشومه جینۍ راله او د کوی په غاړه باندې ودرېده او څه ټکې وې او چوپ یې کړې، او چې چوپ یې کړې نو اوبه ورو راختې د کوی سر له راورسېد. کوی ډک شو. وی ما ته ویسکه باباجي کاکاجي، وی اوبه مې وڅښلې. وی چې مې وڅښلې، وی بیا یې څه ټکې وې چوپ یې کړې، اوبه بیا واپس لاړې ویخله. ما جینۍ کلکه د مټه ونیوه، مې بچې پیری یې که انسان لورې؟ وی نه زه خو د انسان لور یم، پیری خو نه یم. دا دې څه چل وکړ؟ یو ټکي سره اوبه سر ته راغلې او بیا واپس ویخلله. وی ما ته چې باباجي دا جادوګر یې؟ نه هېڅ جادو نشته، دا څه دي؟ وی دا خو یو مولي صاحب تقریر کو. نو هغه وی چې کم کار دې نه کېږي درود شریف وایه نو خدای به یې کوي، او چې کم دې څه حاجتي او نه پوره کېږي نو درود شریف وایه نو الله به دې حاجت پوره کړي. نو چې زما څه حاجت یې زه درود شریف یم نو خدای پاک حاجت پوره کوي. نن مې دغه حاجت او اوبو ته ستا دپاره حاجت شو، نو درود شریف مې ووایې اوبه د کوی سر له راغلې. چې حاجت پوره شو بیا مې درود شریف ووایې اوبه واپس خپل ځای له لاړ. اوس دا مضبوط ایمان او کلک یقین ګورې لري. دا روحاني اسباب چې څومره که نه، دا مضبوط عقیده لري چې کلک یقین دی. اخو ماشومه وه، بس هغې ته خو داسې ښکارېدل لکه چې څوک چاله ډاکټر ګولۍ ورکړي چې دا ګولۍ وخوره، دې سره به د وجود نه خوله لاړه شي او وخورې او خوله ترې لاړه شي. د هغې پوره یقین و، بس عمل پرې کوه. درود شریف او داسې کوي. لاره په سفر باندې روان وي، نو د دې هلک دا پلار ناجوړه شو. چې ناجوړه شو نو قافله ورته نه شو ایساری، دې قافله ته لاړه او ده ته یې وایي چې بس ته دې پلار ته کښېنه، اوس دې تلي نه شي او ته یوازې تللی نه شي، نو ته ده ته ایسار شه، د ده خدمت وکړه. قافله ته لاړه او دې خپل پلار ته ناستې پلار یې ناجوړ او بیمار و مړ شو. څنګه پلار مړ شو، ده پې څادر د پاسه واچو او ډېر دړمن او غمجن و چې خدای پاکه پلار مې مړ شو، دا خو د سفر زندګي ده او سفر دی، دې سره به څه کوم؟ دلته خو زما څوک شته هم نه، دشت و بیابان هم دی.
نو ده په هغه پلار څادر واچو چې نږدې کم کلی و هلته لاړ او هلته یې خلکو ته اعلان وکړه چې خدای مو بخه زه مسافر یم زه او پلار مې قافله کې تلو او پلار راته مړ شوی دی مهرباني وکړئ راشئ زما پلار ما سره ښخ کړئ چې جنازه م پرې وکړئ او دفن یې م وکړئ خلک ښه خلک وو وی ضروري کوم ځای دی پلانکي ځای کې ځه مونږ چارې بیلچی کفن درړو فکر مه کوه ترې پلار له ځه مونږ درځو دی راغی او چې څنګه دی پلار ته کېناست پلار خامخا بنده ته خوږي جړا والا ورغلی و نو د پلار د مخ نه هغه څادر لر کا پلار ته ګوري نو چې څادر یې لر کا پلار ته وکتل د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی مخ یې بدل شوی مسخ خدای پاک د حضور پاک د امت نه د پیغمبر علیه السلام په برکت او په دعا ختمه کړې ده خدا سے یو کس دین باندې کیږي په امت من حیث الامت به نه کیږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده چې څنګه مخ د خر شوی دی د فوراً په څادر د پاسه اچولی دی او په د دومره هیبت راغی چې دی بېهوشه شوی دی چې دی بېهوشه شو پرېوته یا خدای پاکه دا څه شو اوس په خوب کې دی ویني په دې بېهوشۍ کې چې دی وده دی په دې کې دی ویني چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ګڼ شمېر ملګري دي ورسره حضور پاک مبارک دې سړي ته وایي ملګري ولې پریشان وی دا الله رسوله پریشانه په دې چې مونږ روان وو حج له یا عمرې له او پلار مې دلته راته مړ شو دغسې د خلکو له لاړم چې راشه زما پلار را سره ښخ کړې زما د پلار مخ بدل شوی دی وی زه دې له راغلی خدای دې له را رسولی کم دی پلار دی اوس دې خوب کې هم دا دی وی مخ یې کولاو که څادر مې لرې کړ وی رسول الله مبارک خپل مبارک لاس د هغه په مخ راخ کړ چې ریخ کړ د پلار مخ مې ټیک شو او د مخ کې نه ښکلې شو نورم خشته شو مخ یې دلنده شو ډېر زیات خوشحاله شم او رسول الله مبارک ته وایم د الله رسوله تا خو ما سره ډېر احسان وکړه ځکه چې دا خلک اوس راځي جنازه پرې کوي دا خلک به څه وایي چې دا مونږ تا خر له راوستو که انسان له دې راوستو تا ته څه پته ولګېده چې ته راغلې واوره وی ستا د پلار به روزانه په ما درود شریف وی او فرشتو به هغه درود شریف ما له را رسول او دا ګورې حدیث کې راځي ښه من صلى علی عند قبری سمعته ومن صلى علی نائیا ابلغته حضور پاک فرمایي چې چا زما د قبر په خوا کې په ما درود شریف ووی زه یې ډارک په خپله اورم او چې څوک د لرې ځای نه وایي نو هغه ما ته را رسولی شي فرشتې را رسوي او بل حدیث کې راځي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام دا الله فرشتې په دې مخ د ځمکه ګرځي او چې څوک په ما سلام وایي نو هغه فرشتې ما له را رسوي او بیا څنګه یې ور رسوي فرشته لاړه شي ورته وایي فلانکي د فلانکي زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دی فلانکی د فلانکی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دی باقاعده فرشتې ورته د پیغمبر مبارک نو ستا د پلار درود شریف به روزانه را رسېدل وی نن هغه فرشتې د نورو خلکو رو رسول او ستا د پلار پکې رانله وی ما دې تپوس وکړو چې د فلانکۍ علاقې یو سړی و او خوري ګولر روزانه په هر ټیم کې ما درود وی او را رسېږي نن خو د هغه درود رو نه رسېده وی فرشته وی چې خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی وی مې چې ما ته څنګه محتاجه دی وی د هغه شکل بدل شوی دی نو یې زه خدای دلته تاله راوستم چې زه ورسره مدد وکړم امداد ورسره وکړم دې کې ګورې ډېرې عبرت دی زما وروڼو هغه وایي چې دا بېهوشۍ نه راویښ شوم او مې کتل د پلار مخ مې ټیک شوی او د مخکې نه نور هم خشته و نو زما وروڼو درود شریف ډېر لوی برکات دی خلک د دې ځای نه دي لاړ شي په مسجد نبوي مبارک کې لمونځ وکړي حج ته لاړ شي د بیت الله مسجد نبوي مبارک ته لاړ شي هلته لمونځ وکړي
او بیا ورشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېږي او په حضور پاک درود او سلام کوي ډېر خوند کوي ډېر وګورئ دا هغې سار هم ورځي سلام اچوي ماسپښین هم ورځي سلام اچوي مازدیګر هم ورځي سلام اچوي ماسخوتن هم ورځي په رسول الله مبارک سلام اچوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې ما باندې څوک سلام واچي دی اورم نو صحابه دې تپوس کوي وقد بلغت الله رسول ستا وجود خو به خوري شوي ته به زمونږ سلام څنګه اورې وجود به دې خوري شوي ځکه مړی خو چې قبر کې کېدې خوري شي نو حضور پاک او فرمایل ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله پزمک حرام کړی دی چې د پیغمبر غوښې به نه خوري د پیغمبر وجود به نه خوري فنبی الله حی یرزق د خدای پیغمبر په قبر کې جمدی دی روزي ورته ملاویږي نو هلته بیا مخامخ لاړ شي او خلک سلام وایي او درود وایي هلته هم ډېره بېادبي نن سبا کېږي ځکه قانون دا دی چې د حضور پاک مخې ته ودرېږي نو ډېرې چغې به نه وي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دا پیغمبر د آواز نه به آواز نو چته ډېرې چغې به نه وي ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ورزق کریم هلته کې دا آیت د جنګلې مبارکې د پاسه لیکلی دی د پیغمبر علیه السلام د ادب او د احترام دا آیاتونه په جنګلې د پاسه لیکلی دی نو هلته به خاموش ولاړې ودرېږه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله او دا به په خپل لکې راولي چې پیغمبر مبارک وسلام او چوم دلته نو دی اوري الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله الصلاة والسلام علیک یا صفی الله الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله داسې د پیغمبر مبارک نور صفتونه هم دي پکې کوشش وکړي چې ډېر وخت وانه لري چې نورو مسلمانانو ته تکلیف هم ونه رسوي او چغې مو نه وایي او شور هم نه کوي او ډېر خلک هلته لګیا دي ویډیو کیمرې ریستي او تصویرونه وباسي په تصویرونو خو پیغمبر ډېر زیات خفه کېږي تصویر ګناه ده زمونږ هم د دنیا خلک وباسي تصویرونه لیکن تصویر ګناه او بعضې خلک پکې داسې بل ورځ زه ګاډي ته ختېدم یو هلک راغی یو تصویر در سره وباسه میں بچی تصویر گناہ دا وی برکت لو باسم گناہ برکت لکے برکت لو باسم ما وی گناہ دا پکی بچی وی برکت لو باسم ټولو هلته کې په حرم مبارک کې خلک ناستي ویډیو کیمرو سره ویډیوګانې جوړي او یو بل له تصویرونه وباسي نو د حضور پاک مبارک د قبر مبارک سره خوا کې تصویر سازي کول او ویډیو جوړول دا ګناه ده ناروا دي او هلته څوک چغې وباسي نو چغې به هم نه وباسي په ډېر اطمینان او په ادب به په حضور پاک سلام واچي او بیا چې یو قدم ور مخکې شي نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مخ دی هغې ته یو سوړه مخامخ ده نو په هغې به سلام واچي هغې باندې به صلات نه وی صرف سلام به چې السلام علیک یا ابا بکر یا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الغار دا هغه چې کوم صفتونه دی به وکړي او چې یو قدم ور مخکې شي نو بیا یو بله سوله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مخته ده نو په هغه به سلام واچي د هغه به هم صفتونه وکړي بیا خلک لږ مخکې شي مواجهه شریفه نو قبلې ته مخکې د الله نه سوال کوي د حضور پاک نه به سوال نه کوي د هېچا نه به هم سوال نه کوي سوال به په دې ټولو څیزونو کې موږ د چا نه کوو الله نه به کوو الله ته به ودرېږي او قبلې ته به مخکې نو د الله نه به سوال وکړي نو هلته ډېر خلک دی او سلام اچي او ډېر خوند کوي هغه ځای کې سلام یو سړی هغه به مدینې منورې ته راته او په نبي علیه السلام به سلام اچو ښه سړی او د هندستان نو یو کال حج لته دی د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما مناقبو کې لیکلي تاسو یې کتلی شئ نو اوس هم چې څوک حج ته ځي نو دوستان وله راغونډ شي نو هغه حج لته نو یو دوست بل دوست نه تپوس وکړه تا له سره وړم ستاسو سوال جواب دی نو یو دوست دی نو هغه داسې خراب سړی و د صحابو
پسې به بدرد وې نو هغه له ورغې چې هلکه زه حج ته ځم ستا څه دي څه دي په کار یې چې دله نه وړم وی زما خو هېڅ هم نه دي په کار نه کسبي ما ته ووایه یاره زما یو سوال جواب دی که دا کولی شي بلکل به وکړم که زما په وس کې وي ستا په وس کې دی خو لا اول سره وعده وکړه چې دا به پوره کړې چې زما په وس کې ولې به نه پوره کوم وعده وی چې خله حج وکړي او بیا مدینې شریفې ته لاړ شي او په مدینه منوره کې په حضور پاک خپل سلام وایي زما سلام به هم پرې ووایي د بل سلام هم رسول شیخ ها هلته خلکو ته وایي زمونږ سلامونه ورسوئ نو ډېر شی وي نو خیر داسې ویلې چې الله ته ووایه الله ما ته چې د پیغمبر علیه السلام متعلق چا سلام ویلی دی خدایا خلک تا ته معلوم دي بس دی واسطه یم هغه سلام ورته ورسوه او که نومونه درته یاد دي نو ویل یم چې د پلانکي را طرف نه سلام السلام د پلانکي نه د پلانکي نه نو وی چې خپل سلام واچوې نو زما سلام هم په حضور پاک مبارک ووایي نو بیا به ورته دا سوال جواب وکړي چې زما هغه دوست هندوستان د پلانکي کلي وایي چې زما ستا ملاقات ته ډېر زړه کېږي خو تا سره خوا کې دا دوه کسه پراته دي ابوبکر او عمر چې دا ستا دشمنان دي دا ستا دشمنان دي د دوی د وجې دله نه راغلم دا مې په سترګو ښه نه لګي مې چې هلکه ظالمه دا دې څه وایي چې نه بس دا مې نه لګي مې چې دا خو زه نشم دا سوال جواب رسولی ای ما ته وایي تا خو ما سره وعده کړې ده دا زما دا سوال جواب ته ورسوه وایي چې حج مې وکړو او مدینې شریفې ته لاړم او په مدینه شریفه کې حضور پاک مبارک ته ودرېدم او خپل سلام مې ورسو نو را دغې سړي سلام مې په پیغمبر علیه السلام ووایي وی مې چې راشه پښتانه خو وایي چې هلکه ستا د چا وجلې نه دی نقل کفر نه باشد دا خو د نقل کوم ما وی د الله رسول زما یو دوست دی او پلانکې د پلانکې زوی دی او د هندوستان د پلانکې کلی دی او پتا سلام وایي او د سلام نه پس وایي چې زما ستا ملاقات ته ډېر زړه کېږي چې دله راشم خو د ابوبکر او د عمر د وجې دله نه راځم دا زما هم دشمنان دي او ستا هم دشمنان دي وی دا مې ووی وی رالم خپل بلډینګ ته اوده شوم سملاستم وی خوب کې خپل کلي وینم چې خپل کلي کې یم او دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او ملګري ورسره دي او دغه دوست مې ولاړ دی وی حضور پاک ما ته وایي په دې خوب کې فرمایي چې دا سړی چې تا ته وایي چې د ابوبکر او عمر د حضور پاک دشمنان دي مې چې او صاحب دا سوال جواب راته ده کړی وی نبی علیه السلام حضرت عمر ته اشاره داسې وکړه په ګوتو په خولې هغه ګونه کې په ګوته اشاره وکړه وی عمر صاحب سره توره د ور مخکې شو او پټه سې یې سټو او سټ یې تېخ وغورځو تنه دې خوا پرېوته وی زه د خوب راویښ شم وی ما د خوب دا تعبیر وویسته چېره دا سړی خراب سړی دی او حضور پاک په د خپلو ملګرو خفه شو نور د حالاتو نه نیم خبر وی چې د حج نه واپس رالم خلک ټول مبارکۍ له رالل وی دغه اشنا مې رانغی وی چې میلمانه لږ په قلار شو نو زه یې لاړم کلي ته چې ما دا دوست بیمار به چې ما له رانغی کلي لږ بیرته وی چې زه ورغلم دروازه مې وواله ښځې اواز راکړه څوک یې زه پلان کیم د حج نه راغلی یم خو زما هغه دوست ما له ملاقات له رانغی رالم که ناجوړی چې دې تپوس وکړم وی هغه دروازې ته شو ما په ژړا شو چې هغه خو مړ شوی دی وی ما ورته وی چې کله څه چلو کله مړ شو یاره وی په پلانکي ټیم باندې غسلخانې ته ننوتې و باتروم ته متیاز وله رونوته مونږ ورپسې ورډبه خو جواب یې نه راکړ اخر کې م دروازه ماته کړه چې دروازه ماته کړه دننه م وکته نو په غسلخانه کې چا په توره والی و سر ته یو خوا پروت و تنې بل خوا پرته وه خو مونږ ته سړی نه دی معلوم چې چا په توره والی وی تا ته دی وی ما ورته چې تا ته دا روز ټیم معلوم دی وی چې ولې د خاوند د مرګ روز خو خلکو ته معلومه وی قسم دی اقا ټیم و چې کم ټیم ما خوب لیدلی و وی ما ورته وی چې وهونکی ما ته معلوم دی وی څوک دی ته خو حج ته تللی وی ما حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی او د حضور پاک په حکم یې ته سروان دی او مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه یو کتاب دی کشکول علمی کشکول معرفت هغې کې یو واقع لیکلی درته حواله درکوم
هغې کې لیکي چې یو سړی په مدینه منوره کې اوسېده ډېر نیک سړی و حج له به ته خو وخت به یې تېره پخوا به دا خلک لاړل نو مدینه منوره کې به ډېر ټیم تېرو اوس خو هغه وختونه څوک نه تېروي او نه تېرولی شي اوس خو 78 ورځې تېرې مدینې منورې ته 78 ورځې کې بعضې بدبخته داسې وي چې اکثر منځونه په بلډینګونو کې کوي امتي مزد دی چې څوک حج او عمرې له لاړ شي هر مانځله جومات ته ځي او چې هلته کوم اوسېږي بعضې مسافر دي هلته مزدوري کوي د چا دوکانونه دي څوک مزدورۍ لته هغې ته هم دا وایم چې کوشش کوئ چې کله د خپل کار نه اوزګار شئ نو سار خو ټول اوزګاري خلک ځکه سا خو حرم ته ځئ منځ پکې کوئ او یوازې د حرم جومات نه دی هغې کې مبارک ځای نه دی ریاض الجنه دی روضة من ریاض الجنه حضور پاک ورته جنت ځمکه ویلې ده هغې کې مقدس ستنې دي یو ستن ده استوانې عایشه ورته وایي د هغې متعلق عایشه بیبي فرمایي وایي ما ته حضور پاک فرمایلي و چې دا ځای راته ښولی و چې که خلکو ته د دې د فضیلت پته ولګي د جګړې به یو بل سره وکړي مې چې ما ته ځای وښایه نو ځای هغې ته ښولی و په هغه ځای مې یو ستن ولاړه ده نو بعضې دي خلک خوش قسمته او دوه رکعته نفل پکې کوي او بل خو دا هغه ځای نه چې کوم دی رسول الله مبارک 10 کاله تېر کړي ټول منځونه یې پکې کړي نو دغه عالم چې دی به ته او په نبی علیه السلام مبارک به یې درود شریف وی او خوش اواز او په ښکلي اواز به یې وي خلکو له به یې خوند ورکو نو یو سړی په مدینه شریفه کې هغه وله ډوډۍ وکړه چې ما سره دعوت ته لاړ شه نو باید نو چې څنګه یې بوتو نو مالدار سړی و نوکران یې دا مفتي شفیع صاحب لیکلی دی نوکران یې د مخکې نه ورته پې کړي نو هغې کلک ونیو ګرفتار یې خدای زه خو د ډوډۍ نه راوغوښتم او کوټې ته یې دننه کړه او ورته ویې شابه جبه راوباسه ته چې په پیغمبر علیه السلام صفت کې درود سلام نو ټیک ته وایه زمونږ اعتراض نشته نو دا په ابوبکر او په عمر ولې وی جبه یې ترې راوویسته ولې یې پرې کړه وایي په دې ژبه تا د هغوی صفتونه کړي دي یو سواله چې دله یې جوړه کړي هغه سړي ته خو پته وه چې ژبه پرېږدي دونه وینه چې سړی جم دی پاتې کړي دله یې ژبه لاس کې ورکړه رامنډه یې کړې دروازې مخې ته پرېوت بېهوشه شو وینه تتله بېهوشه شو دی وی په دې بېهوشۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې ولیده وی ما ته وی چې ولې جاړې مې ستا د دې ملګرو په صفت کې زما نه دا د ژبه لاړه وی حضور پاک راته وفرمایل راکړه دا ژبه دی اوس بېهوشه دی وده دی وی وله مې ورکړه وی خوله کولاو کړه وی خوله مې وازه کړه وی هغه ژبې هغه مونږ ژبې پورې یو ځای کړه وی کوه خبرې وی چې خبرې مې شروع کړې ټیک شوم او راویښ شوم بلکل ټیک لکه چې ژبه باندې مې داغ نه او تکلیف نه اوس خو ډېر خوشحاله شوم رالم ښه شوق سره به مې بیا درود سلام مې په حضور پاک او په دواړو ملګرو وی بل کال بیا لاړم حج له وی په ډېر شوق لګیوم وی یو سړی راغی ما ته وی چې دعوت ته لکوم مې چې ډېره ښه وی ما ته شاګردان وی چې داسې دعوتونو پسې ګرځه بل دلته نه ژبه پرې شوه څوک به دې مړ کړي وی مې چې زما د ایمان دی که نه چې که زما نه خدای پاک څوک ما نه د حضور پاک او د هغه د ملګرو په وجه سرم پرې کړي نو ماله به یې خدای یو ځای کوي زما خو یو یقین پیدا شو وی چې بویتلم په حقه کور یې وردننه کړم چې په روز کال کم کور کې ما سره لانجه شوی و لږ خو د ګبراو شوم ګبراهټ راغی وی چې څنګه ورغلم وی هغه سړي زما ډېر قدر وکړو ډېر عزت یې وکړ لږ نه ډېر او بیا یو کوټې ته بوتلم وی راشه چې کوټې ته یې وردننه کړم په کوټه کې په موږي باندې یو بیس تړلی شوی شادو غټ بیس غټ دی بیس ما ته وکتل د سترګو نه اوښکې روانې شوې ژړلې وی ما ته سړی وایي چې دا پېژنې زه یې څه پېژنم حیوان دی بیزو ده نر بیز د ما ته څه پته لګي وی تا ته څه خبره یاده ده په دې کور کې مې چې پروس کال یو سړي راوستی او ما نه یې ژبه پرې کړې وه وی راته وی چې زما پلار و چې تا نه یې ژبه پرې کړه
نو ستا ژبه خدای جوړه کړه او د هغه نه هغه وخت خدای پاک دقه بیز جوړ کړی چې دا په موږي تړلی اوس هم تر اوسه څه دعا ورته وکړه چې خدای پاک یې جوړ کړي مې دا په دواګانو نه جوړېږي اخلاص سره به هلته په حضور پاک درود شریف وی او د هغه په ملګرو به هم وی او د بقی مقبرې ته به هم ځي د بقی په مقبره کې 100,000 نه زیات صحابه کرام دفن دي د 100,000 نه زیات او احد ته به هم ځي په احد کې تقریبا 80 صحابه کرام دفن دي څه خو خیر ته بیا مدینې ته راوړل شوي هم دي خو تقریبا 80 او بیا په ټولو کې جلیل القدر صحابي د حضور پاک تر حضرت حمزه رضی الله عنه هغه سره 2 مرګري په یو ځای دفن دي او یو دی نو خلق زی د صحابه پیغمبر مبارک به احد ته او بقی ته باته نو بقی ته تلل او احد ته تلل د پیغمبر مبارک سنت او طریقه وسله به دی تماشو له به نه دی دلته اوس هم چې څوک مړو له لاړ شي نو تماشې له به نه دی د مړو نه غوښتنې به هم نه کېدې له به نه چې د مړو نه زه غوښتنې وکړم حضور پاک فرمایي یو وخت کې د قبرونو د زیارت نه منع کړی و نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها وی ما تاسو د قبرونو د زیارت نه منع کړی وی ځکه خلکو به غلط رواجونه کول اوس یې کوې فانها تذکر الاخره دا سړي ته اخرت را یادوي نو قبر له په دې نیت تل پکار دي چې سړی وګوري چې دا څومره لوی بزرګ و نن د خاورو لاندې پروت دی څومره لوی عالم و نن د خاورو لاندې پروت دی څومره لوی سردار و بادشاه مالدار نن د خاورو لاندې پروت دی نو زه به هم یو ځل دې خاورو له راځم نو آخرت به سړي ته یاد شي نو هلته خامخا خلک د بقي مقبرې ته ځي او جنت المعلا د مکې مکرمه مقبره هغې کې هم څه بعضې صحابه او دفن دي خو پته نه لګي او یو د حضور پاک بیبي د پکې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د هغې قبر معلوم دی خلک ورته ورځي اگر چې اوس حکومت هغې ته دروازه بنده کړې څوک دننه نه پرېږدي خیر خبره مې دې پورې کوله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هلته نو درود شریف پې مخامخ وایه او چې دلته نو بیا دلته هم درود شریف وایه نو فایدې د درود شریف ډېرې زیاتې د درود شریف فایده ګورې حضور پاک ته نه رسي مونږ ته رسي یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اولى الناس بي يوم القيامه اکثرهم علی صلاة وی چې څوک په دنیا کې په ما درود شریف ډېر وایي نو د قیامت په ورځ ما ته ډېر نږدې وي نو درود شریف د حضور پاک د نږدېکت ذریعه ده د قیامت پر ورځ د پیغمبر مبارک ته ډېر زیات نږدې او یو حدیث کې راځي یو صحابي د رسول الله مبارک نه تپوس وکړو د الله رسول څومره درود دله ووایم نو حضور پاک ورته وی چې څومره ویلی شي وایم وی ښه داسې به کوم چې نیم وخت به دله درود شریف ویم او باقي نیم کې به ځان له دعاګانې غواړم وی ډېره ښه ده خو که د دې نه دې م زیاتوالی وکړه نو ښه به وی ښه 2 وخت به تا له درود شریف ویم یوی څه به دعا ځان له غواړم وی ډېره ښه ده خو که د دې نه دې م زیات درود ووی نو ښه به وی ښه ده الله رسوله به ټول به تا له درود ویم او ځان لاړو دعا نه غواړم نو حضور پاک ورته څه وی بلکل ټیک ده الله دې په دعا خبردار دې دعا به دې خدای قبوله کړي او غم به دې خدای ختم کړي به دې خدای پاک پوره کړي او دعا مو سره قبلېږي کله چې دعا کوې مخکې وروسته ورسره درود شریف وایې ښه کله چې کوې یو صحابي دعا وکړله حضور پاک ورته وی ایها المصلی قد عجلت منګزاره تلواره دې وکړه نو وی د الله رسول څنګه وکم وی چې کله سوال وکې او دعا کې نو بیا په آخر کې په ما درود شریف وایا نو خدای بری دعا قبول کړي د دعا دپاره 3 آداب په ذهن کې کښېنوي آداب خو ډېر زیات دي خو 3 لومبی د خدای حمد وایه کله هم چې دعا کوې چې نور څه نه یاد دا خو درته یاد دي چې الحمدلله رب العالمین دومره پورې م وایه د خدای حمد بیا ورپسې درود شریف وایه درود شریف پسې بیا د خپل اخلاص نه د زړه نه دعا کوې او په آخر کې بیا درود شریف وایه دعا به قبلېږي که خیر انشاءالله نو درود شریف وایه ښه بعضې خلکو یو پروپیګنډه کړې ده وایي په ناسته به وې په ولاړه به نه
سو کوئی لکه په ولاړه دی دا پلان کې بیماری په کونډه بدی وي خوږي مینن سبا خود ارچا کونډه خوږي نو بس بیا به هر سړی وایي چې دا جوړ ما درود شریف په ولاړه ویلي ځکه مې کونډی خوږي دا غلطه ده دا د درود دشمن دی ظالم آداب په خپل ځای دی درود شریف آداب یې دا دي چې ښه یک طرف ته یکسو کښېنه او قبلې ته مخ کو چې هېڅ څوک هم نه نو درود شریف ووایه دی آداب دی ښه خبره ده لیکن هر وخت کې درود په پیغمبر مبارک وایه یو دای چې کوم وختو کې منې نو هغې کې مه وایه لکه په اودسمات کې نه ذکر کولی شي نه درود شریف غسلخانه کې نه ذکر کولی شي نه درود شریف هغې کې مه وایه چې بربنډې مه ذکر کومه درود شریف وایه نور یو ټیم چې د نه پاتې نه شي په هغې کې به په روانه کې مو واله په ګرځېدو کې مو وایه په حضور پاک درود شریف الله پرې ډېر زیات خوشحالي ښه اوس د تره درود شریف یو څو مسئلې چې کله د پیغمبر مبارک نوم واغېستلی شي نومونه یې دوه دي ښه هسې نومونه خو یې ډېر دي خو دا ذاتي دوه نومونه دي یو محمد او بل احمد صلی الله علیه وسلم دې دوو کې چې یو واغېستلی شي نو یو ځل درود شریف واجب دی خامخا به وایه که اونه وي ګناهګار شي او هغې کې یو حدیث دی د حضور پاک مبارک رسول الله مبارک یو دل د دې منبر په دې لومبی پوړی قدم کېښود نو وی آمین نو چې په دویمه یې کېښود بیا وی آمین نو چې په درېیمه باندې کېناست نو بیا وی آمین نو چا صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو چا دعا ونه او ستا آمین هم واورېد وی په یو پوړی چې مې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیه السلام راغی وی ما ته وی چې د چا مور او پلار جمدي وي او دې دومره خدمت ونه کړي چې د دې مور پلار په خدمت ځان جنت ته ورسوي نو خدای دې هلاک کړي رغم انف رجل پوزه دې په خاورو ککړه شي خدای دې هلاک کړي نو ما وی آمین هلکه دې نه څه معلومه شوه چې مور پلار د چا جمدي وي دې به خدمت کوي دومره خدمت به کوي چې د مور او پلار د خدمت د وجې ځان جنت ته ورسوي او که دومره خدمت یې ونه که نو ګورې خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام آمین پې چا ویلی دی حضور پاک نو دا خیره به قبلیږي که به نه قبلیږي ټول د مور او پلار قدر کوئ ښه او عزت او احترام کوئ دا چې څومره نوجوانان دي ټولو ته زما له طرف نه دا یو وصیت دی چې هر ماښام ماسخوتن پلار له په دې اوږو یو دوه لاسونه ایږدی پخپو ولې یو دوه لاسونه ایږدی مور له په اوږو یو دوه لاسونه ایږدی پخپو په دې ته ستړی کېږي نه یو 15 منټه خو د هغې د زړه نه به راته دعا وخېږي دعا او دغه دعا ډېره زیاته قبلېږي هسې مور پلار دعا کوي خو دغه ډېره قبلېږي او چې کله څه شی راوړې نو کوټې ته پټ په جورابه کې شی مه تختوه امین چې بادام وړي نو په جیب کې دننه کوټې ته وړي نو داسې به نه کې چې په جیب کې ریشې دننه پټ کړي او مبارک یې دننه محترم یې ازغلی مور له وړه لاول مور له وړه د هغې نه پس کور والا لاول کوه لاول پلار له وړه د هغې نه پس وړه او که کوټې ته دې یوړل مجبوره بعضې خلک شته مجبوره نو بیا ته په پلیټ کې لږ شی راواله مور پلار له راوړه کېنه اړه به یې دعا وکړي دعا دویم څه وی په دویمه پوړه چې کېناستم په دویمه یا درېیمه و خیر وی چې په چا د رمضان میاشت راشي او دې دومره د الله عبادت ونه کړي چې ځان په خدای وبخي او جنت ته ورسېدی دې خدای هلاک کړي نو رمضان کې به دونه عبادت کوې چې ځان په خدای وبخې که دونه مو نه که نو خیره جبریل علیه السلام کړی د امین په حضور پاک ویلی او په بله پوړه څه وی چې څوک ستا نوم د چا مخکې واغېستی شي د حضور پاک نوم او څوک پې درود شریف ونه وایي نو دې دې خدای هلاک کړي نو خیره جبریل علیه السلام کړی ده او آمین پې رسول الله مبارک وی نو چې د پیغمبر نوم واغېستلی شي نومونه څو شو محمد یا احمد نو ټول به یو ځل درود شریف وایي ښه اللهم صل علی محمدin چې پکې راځي دې ته درود وایي او که بار بار په یو مجلس کې نوم اخیستی شي لکه یو نعتخوان دی او بار بار وایي نو په لومبي ځل ویل واجب دي درود شریف او بیا مستحب دی ښه ده چې وی مستحب بلکې بعضې فقها خو وایي چې په هر ځل به واجب دی وایي
خو خیر راجح قول دا چې یو ځل واجب بیا مستحب او که د پیغمبر مبارک صفت واغشتلی شي لکه رسول الله شو نبی الله شو نو درود شریف واجب نه خو مستحب دی خو درود شریف کم بهتر دی پټولو کې بهترین درود دا د مانزه درود ابراهیمی دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا یو درود شو اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا دویم شو پټولو کې دا بهتر لیکن ہر چکے کہ اللہم صلی راضی یا وصلی اللہ ٹکی راضی بس دا درود شریف یا اللہم صلی پکی راضی یا وصلی اللہ او دیر مختصر درود وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی